نوم ظاهر شاه دی، صوبایي جنرال سیکرټري مرکزي تنظیم تاجران پاکستان او د مردان چیمبر اف کامرس ګروپ لیډر. په دې وخت کې چې کوم د افغانستان سره تناو جوړ شوی دی او هغه کوم موقف زمونږ د ګورنمنټ زمونږ د حکومت لخوا دی، هغه دا دی چې د افغانستان د اړخه چې کومه پوشپناهي کېږي د هغه دهشتګردو تنظیمونو او هغې دې سخته دغه وشي او هغې دې د پاکستان چې کوم پاکستان کې دننه کوم صورتحال د امن و امان دی په دې وخت کې په دې باندې د هغې خپل موقف واضح کړي او دغه خلک چې کوم خلک په افغانستان کې دیره دي او د افغانستان نه د پاکستان خلاف خپل کاروایي کوي، د هغې خلاف دی هغې یو سخت موقف واخلي. په دغې کې لا اوسه پورې چې کوم صورتحال مخې ته راغلی دی نو په هغې کې هغه تناو وخت تر وخته سیوا کېږي او د هغې په ضد کې د پاکستان او د افغانستان تجارتي چې کوم زمونږ یو بل سره روابط دي هغه هم متاثره کېدل شروع شو. هغې د افغانستان له طرف نه چې کوم سټیټمنټ راغلی دی چې هغه خلک چې کوم خلک د پاکستان سره شراکتدارۍ باندې یا د پاکستان سره کوم کاروبار کوي هغې دې خپل کاروبارونه هغې ځان راغونډ کړي او دا کاروبارونه د هغې کلوزنګ غاړې ته ختمېدو غاړې ته بوځي. لېړ کې صرف دا نه چې ګنې د پاکستان نقصان نه کېږي بلکې په دې کې به ډېر غټ نقصان چې کوم دی هغه د افغانستان لخوا کېږي، ځکه چې د یو خو افغانستان زمونږ هغې ته ګیټ وے ورکړی ده او زمونږ راهداري چې کومه ده چې کومه لاره استعمالیږي زمونږ د پاکستان نو دغه به چې کوم دی هغه متاثره شي او په دې باندې به هغې ته ډېر غټ نقصان راځي چې هغه د بل سایډ نه خپل کاروبار کوي. بیا د هغې سره سره صرف دا نه بلکې زمونږ چې کوم په تورخم چې کوم زمونږ ګیټ وے ده بلکې دغه ګیټ وے زمونږ تورخم نه ګیټ وے زمونږ د سنټرل ایشیا هغه تمام ملکونه چې هغه آخري حد باندې تللي دي او د یورپ سره لګېدلي دي دا بیلټ چې کوم زمونږ د تورخم په لاره باندې افغانستان د افغانستان نه بیا زمونږ دغه سنټرل ایشیا بیلټ کې چې کوم زمونږ رشین سټیټ دي ازبکستان، تاجکستان، کازاکستان، یوکرین سره لګېدلي، بیا یوکرین نه خوا پولینډ نو د پولینډ نه بیا دا ټچ شوی دی د دغه سره د یورپ سره. نو دغه څیزونه چې کوم دي دغه لارې چې دي دا به د کاروبار دپاره چې کوم په دې باندې مواقع وي دغه به ټوله ضایع شي دا به ختمې شي. او هسې مو زمونږ په پړوس ملک کې د انډیا هالډي چې کوم دی هغې زمونږ سره حالات ډېر زیات خراب دي په دې وخت کې. په تېرو وختونو کې تاسو وکتل چې پاکستان الحمدلله د خپل هغې چې کوم دهشتګردانه سوچ لره او هغې چې کوم څه وو هغې مؤثره جواب ورکړو. نن د پراکسي په شکل سره د افغانستان نه چې کوم دی هغه دهشتګرد چې کوم دی هغې لګیا دي په پاکستان کې. تاسو وکتل دا اوس هغه ورځ په اسلام آباد کې او دغسې زمونږ چې کوم زمونږ سیکورټي ادارې دي یا زمونږ کوم فورسز دي په هغې باندې آی روز حملې کېږي. دغه له اړخه دې وخت کې د کاروباري هغه ختمېدو سره به ډېر غټ نقصان دواړو غاړو ته کېږي. او زما څونه خیال دی چې د افغانستان دپاره دا بلکل ځکه یو غاړې ته زمونږ پړوس کې زمونږ دوست ملک چینا دی چې زمونږ ډېر ښه بزنس روان دی او د هغه بزنس دپاره د افغانستان لار هم استعمالیږي، افغانستان ته پکې کې ډېر غټه فایده راځي. بیا د هغې سره ایران دی نو ایران سره هم زمونږ چې کوم بزنس کېږي د هغې سره دي هغه ډېر نږدېوالی دغه لاره باندې چې کوم دی هغې ته راځي او فایده چې کوم دغه افغانستان ته هم ځي او پاکستان ته هم راځي او د ایران خلکو ته هم راځي. نو که فرض کړه دا صورتحال په دې هغه باندې پاتې شو او دا ښه غاړې ته مثبت پازیټیو دې غاړې ته لا نه ړه نو افغانستان به ډېر غټ نقصان دې سره اوچتوي. د پاکستان دپاره الټرنیټ نور هم ډېرې لارې او ډېر آپشن شي او پاکستان په دې وخت کې الحمدلله په داسې پوزیشن کې دی چې افغانستان کې زمونږ هغه رونه بهیګان چې کوم خلک د پاکستان سره کاروبار کوي نو هغوی ډېر سټیبل کاروبارونه کوي په پاکستان کې هم بلکې نن زموږ ډېر افغانیان وونه چې کوم دی هغوی په ښه کاروبارونو کې د هغې انوالومنټ دی. د دې ډایرکټ اثر چې کوم دی زموږ په ملک دننه به هم غورځېږي او د افغانستان په ملک کې به هم په ښه کاروباري خلکو باندې غورځېږي. او زما څومره خیال دی چې هر کله هر څومره حالات خرابېږي او چې کوم زموږ کاروبارونه دي دا نه متاثره کېدل پکار. دا کاروبارونه چې کوم زموږ یو بل سره دغه دی روابط دي هغه نه دي متاثره کېدل پکار. بله غاړه ته چې موږ وګورو نو د فورسز چې په دې حوالې باندې زموږ کوم د اصلاحاتو حوالې سره کوم موقف راځي نو هغې کې هم د افغانستان فایده ده او هم په هغې کې د پاکستان فایده ده ځکه چې دغه خلک دا نه د افغانستان خیرخوا دي دا کوم خلک چې لږ ډېره دي او دهشتګردانه سوچ لري او نه د پاکستان خیرخوا دي دا بلکې د انډیا په پراکسۍ باندې په افغانستان کې هم
هغه استعمالي شي څنګه چې هغوی په پاکستان کې استعمالیږي او لهذا دا موقف ته په دې وخت کې چې زمونږ ګورنمنټ له هم پکار دي د افغانستان حکومت له هم پکار دي چې کاروبارونه نه متاثره کوي کاروباري خلک نه متاثره کوي او افغانستان له پکار دی چې په خپل پالیسو باندې نظرثاني وکړي او د دغه دهشتګردو خلاف کوم خلک چې زمونږ ګورنمنټ زمونږ سیکورټي ایجنسو هغه هغوی ته واضح او ښکاره څیزونه د هغې شواهد ایښي دي په هغې د هغې عملي طور سره اقدام وکړي دواړه ملکونه به انشاءالله کاروباري لحاظ سره هم په دې خطه باندې چې کوم دی دا ډېره غټه یو دواړه داسې ملکونه دي چې کاروباري لحاظ سره ډېر غټ هغه دي راوستی شي انقلاب راوستی شي د معیشت لحاظ سره ډېر ښه فایده راوستی شي په کار دی چې دې باندې دې کار وکړي